أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. د دې ذوالحجې د میاشتې په مناسبت د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق ضروری یاداشتونو خبرې ما ستیره جمعه کړې. حضرت ابراهیم علیه السلام سره د دې میاشتې نسبت دی د عبادتونو، ځکه ما ویلو تاسو ته چې مونږ کومې قربانۍ وکړې او نن درې مروز د کومې قربانۍ کېږي، نو دا د ابراهیم علیه السلام سنت ده او د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. ځکه خو ابراهیم علیه السلام متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس کړی دی کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، دا اللہ رسول دا قربانے سے شے دے. نو حضور پاک او فرمائل سنت ابیکم ابراہیم، دا استاسو دا نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا. نو قربانی چنن پا دنیا کے کم خلق کئی اضحیہ و توی پاربے کے او دا اختر دریر وزے مالداران خلق کی سمر دی اغی لگیا دی او قربانے کئی او غریبانان علم خدای غوخی ورکی. دا د ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا. او کم تکبیرات تشریق چی مونگ شروع کری دا عرفی دروازینا دا اختر دا سلورم روز مازیگر پورے دام د ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا. ذکر چی اللہ پاک کم د ابراہیم علیہ السلام د زوی قربانی پا گڑ باندے بدل اکڑا، نو دا تکبیرات حضرت جبریل علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام بیلیو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. زمانوں بنیادی خبرہ دو دی دستاسو مخ کے ویم. یو خدا دی چھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا مینا کے او دا اللہ پر رضا کے دیر عظیم قربانے ورکڑی دی. منگ دا پر رضا یو مثال دے او حضور پاک فرمائی، بلکہ قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چھے تہم دا ابراہیم علیہ السلام پا دینے. نو دا نبی علیہ السلام زیاد تر شریعت دا ابراہیم علیہ السلام دا شریعت موافقو او دا غی برابرو. نو دا ابراہیم علیہ السلام پا دا قرآن شریف کی جسمرہ واقعات ذکر شوی دی، مونگ تا دو سبق ملاویگی، یو دا قربانے او دویم دا صبر او دریم دا چی اللہ پاک بیا دا ابراہیم علیہ السلام دا قربانے او دا غد صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام لپا دنیا کے دیر روی بدل ورکڑے دے. زب علومبے مثال تاسو لدرکم چکل ابراہیم علیہ السلام لا معشوم دے، اللہ قرآن شریف کی فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. چی منگ پا معشوم والی کے غطا روشد او ہدایت پزر کے چولے لارکوٹے و معشوموں نے دا اللہ کتاب کا تلے دے او نے دا بل پیغمبر اگر طریقہ لی دلے دا، لیکن پزر کے والا خدا پاک توحید دا اللہ وحدانیت دا اللہ یوالے او دا اللہ کلی سچا قیدہ ورچولے وا پلار بے بوتان جوڑو لے او دا بوتانو ڈانچے بے جوڑو لے او قیمتی بوتان بے جوڑو لے او بے بازار کے پڑیر لوی قیمت باندے خرسول. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پا معشوم والی کی دا بوتانو سر دشمنی وا پلار کے بلگے او بوت بے جوڑو دا سے کارو کچے غبوت بے خراب کوروان بے کو
پوزه به بوت لما تکړه، چې د بوت پوزه ماته شو، شکل یې ختم شو، بیا څوک په څو اخلي؟ وق به ولا مات کو، پمیان به مات کو، نقصانات به رسول او پلار ته به وی چې دا تسکه، مور ته به وی، قوم ته به وی چې تاسو د هغه سيزونو عبادت کوئ چې تاسو له هیڅ فایده نشي درکولی. تاسو ردی د فایدې پته مایه دا فایده نشي درکولی، او که تاسو دا نه جوړوي او د دې عبادت نه کوئ نو دې ضرر هم نشي درکولی. دا د کاڼو مورته او بوتان جوړوي او دې ته سجدې کوي. زمانو په دنیا کې قمقل قوم د شرک د مشرکینو دی. مشرک قمقل دی، د خيار نه دی. الله هغه ذات ته چې هغه ډېر لوی طاقت لري، دونه د بل چا نشته. رب العالمین هغه ذات ته چې د خدای کم ښکلي صفات دي، دا د بل چا نشته. په ټول مخلوق د خدای طاقت ته، ټول مخلوق د الله په لاس کې دی. مالک د شر او د فایدې الله دی. چې الله راته فایده رسوي نو څوک نشي بندولی، او چې الله د شر رسوي د هغې نه دې څوک نشي بندولی. دا ښکلي صفتونه خو د الله دي. بچی ورکول، بیماری روغول، روغ صحت ورکول، عزت ورکول، ذلت ورکول، دا خو د خدای پاک صفتونه دي د رب العالمین. نو په دې صفتونو کې که څوک بنده الله سره شریکوي دا قمقل دی، دا بې وقوف دی، دا هوښیار نه دی. نو دې قوم به شرک او ابراهیم علیه السلام په ماشوموالي کې د شرک نه بیزار. هغه قصې خو ډېرې زیاتې اوږدې دي، زه صرف دا د خپل مقصد چې نن درته زه کوم بیان کوم د هغې یو څو جلکې درته وایم. دومره سخته دشمني وه د بوتانو سره چې پلار په خپله بوت او نمرود ته حواله کړ. نمرود بادشاه وی زما دا زوی دی او دې زمونږ د خدایانو بد وی، او ما ورسره ډېره خواري وکړه، ما ورته ډېر نصیحت وکړو. بادشاه سلامت، هسې نه چې سبا د ده په دې غلطۍ ما رانیسئ، د یارې نه یې بوته. خو بادشاه هوښیار و، هغه وی نه دا بچې بوته، دا عقلمند دی، د هوښیار دی، دا به ټیک شي که خیر دی به برابر شي، دی به مونږ د خپلو خدایانو سره یو ځای کو، میلو به کو، دا به ټیک شي که خیر دا واپس بوځه. لیکن د ابراهیم علیه السلام په زړه کې خدای د بوتانو نه نفرت پیدا کړی. نو یو دل د دوی د اختر میله وه، دوی به اختر له لرې تلل میلې له د کلي نه بعد، خپله یې شو عشرت به یې کو. او یو لویه سرکاري بوتخانه وه، سرکاري لویه بوتخانه وه، او په هغې کې بوتان به پراتو. یو به غټ بوت او څه واړه بوتان. دوی خو ځان له خپل تقسیم کړی چې دا بوت د باران دی، باران دی وری، که باران غواړي دی نه به غواړي. دا بل د بچو دی، که بچي غواړي د ده نه به غواړي. او دا بل د بیماری دی، او بیماری کې بیا قسمونه دي، که سر دی خوږیږي ده نه به مدد غواړي، دی به دی جوړی. او که خېټه کې دی دړي دی بل نه به غواړي، دی به دی جوړی. او کمال غواړي دی بل نه به غواړي، دی به دی جوړی. او د تکلیف د ختمېدو دا بل دی. دا تقسیمات دی په خپل منځ کې سره کړي. نو لویه چې مرکزي بوتخانه وه، او مرکزي د دوی کم مندر او په هغې کې غټ بوت او واړه بوتانو. نو دوی دا خپل خوراکونه چې کم خوراک نه څښا کېږي اب یې راوړل او په دې مندر کې به یې کېښودل چې مونږ د اختر د میلې نه راشو، نو دی باندې به زمونږ د دې خدایانو نظر لګېدلي، دا به برکتې شوي، نو بیا به یې خورو. ابراهیم علیه السلام ته وایي ته مونږ سره میلې له لاړ شي. میله کې به هم شرک کوله او بت پرستي به یې کوله. ابراهیم علیه السلام وی انی سقیم، زما طبیعت ټیک نه دی، زه بیمار یم. ټیک ده، بیماری دوه قسمه ده، یو د انسان د صحت بیماری د چې خپې خوږېږي، خېټه کې درد دي، سترګې خوږېږي. او یو د ذهن بیماری ده. د ټولو نه غټه بیماری خو ټینشن دی، د ذهن بیماری. که سترګه دي خوږي ډاکټر به درله علاج وکړي، او که په خپرې دړي ډاکټر به درله علاج وکړي. خو که ستا ټینشن یې بعضې وخت کې انساني ډاکټر ورته وي بلکل ټیک ټاک یې ټینشن مه کوه، او یې ټینشن خو زما د وسه نه دی. نو د ابراهیم علیه السلام هم دا ټینشن و، د ذهني بیماری وس کومه ذهني د لیونتوب نه، دا چې زما دا قوم ټول د الله دشمنان دي،
او زما دا قوم ټول بت پرستی کوي دا زما دا قوم دی زما رشتہ داران دي زما پلار دی او ټول بادشاہي نو دا سوچ په ذهن کې پروت و دې سره ابراهيم عليه السلام ته یو سوچ او یو فکر او ټینشن پروت نو انی سقیم دا معنا ز بیمار ما اغي پیدا ګمانو کې چې غنخ په به خوږيږي ظاهری به بیماری حالانکه داغه مقصد ظاهری بیمارتیا نه وا هغه د ذهن د سوچ پریشانی وا دوی لاړ چې دوی څنګه لاړ خپل میلې لا ابراهيم عليه السلام موقع صحیح کړه او په مندر باندې ورغی چې په مندر ابراهيم عليه السلام ورغی او خوراکونه خو پراته دي نو ابراهيم عليه السلام د ټولو نمخ کې هغه خوراکونو ته متوجه شو تبرګي امدان سره واغشت وی الا تاکلون تاسو مخ کې خوراک پروت دا ولې نه خورئ ورته پته ده چې نشي خوړی خدا غيو استهزاء غونډه کوي ملنډ او ټقاله و پورې کوي دا ولې نه خورئ نو بوت کم دې خوراک کولی شي مالکم لا تنطقون دا خبره سره ولې نه کوي تاسو خلک عبادت کوي تاسو نه خلک ډېر تمه لري تاسو نو خلق خیر غواړي او د شر نه د بچ کېدل غواړي تاسو د شر چې دی موږ د شر بچ کړي نو دا خبره را سره ونه نه کوي ګور سمنا قمق القوم دی هغه بوت چې په خپل لاس جوړ کو هغه ته اختیار منه اته مالک د خیر او د شر منه قرآن شریف کې الله فرمایي وای ک په دې بوت د پاسه مچ کینی وای یستبهم الذباب لا یستر مچ په د پاسه کینا دی په پشاتو مګل او په خلی به ساتل نو کمچ په کیناس نو د ځان نمچ نشي شړلنه او تعالی به مصیبت لري کی دا نمچ نشي اوسم ډیر خلک د زیارتونو نه بچی غواړي او داسې زیارتونه مشتیا نیکان صالحان چې داغي خپل بچینو او مړ دي مالک ځان له بچی نه چو پیدا کولې په دنیا کې او ته ظالم بچی غواړي او ډیر خلک د زیارتونو لذي او ما د بیماری د شپروغ صحت لپاره چې ما بدا جوړ کی نو ظالم دی خو نه جوړ او ځکه مړ شو نو ځان نه بیماری نشو ختمونه او تعالی به بیماری ختمه کی دا عقیده او دا سوچ ډیر زیات غلط دی مالکم لا تنطقون ابراهيم عليه السلام وتوي خبره ولې نه کوي نو هغه تبرګي راواغشتو او چې کوم واړه بوتان ټوله ټکو سترې کړل د چا لاس او د چا سر ټوله ډکرې کړل او پاغه خوراکونو د پاسه ورغورځو غټه پرې خاو ده چې کوم مشر بابا او تبرګي راواغش داغه په وګه کې وېزان بادشاہ نمرود وزیران چې کله د میلې نه واپس نو په مندر ورغلل چې اوس باور شو او زمونږ غبوتانو ته چې کوم خوراک مونږه خاو دیو اب ډیر برکتی شوی نو مونږ با خوراک وخورو چې په مندر ورغلل نو ټول خدایان ټوکړي ټوکړي پراتو تس نس پراتو په خوراکونو کې الکه دا چا کړی دي من فعل هذا بالهتنا دا زمون خدایانو سره دا لو بچا کړل دون قمقلی چې کوم خدای ځان د تبرګی نه نشي بچ کولې تا بز بچږي دا چا کړل نو خلق ته پتا وا وی سمعنا فتى يذكرهم یو الکشت چې زمون د ابوتانه په بدو یادول یقال له ابراهيم دا ابراهيم نوم دی ویره واله نو حضرت ابراهيم عليه السلام را واسطه نو ورته سوي ودا تامات کړي دي زمونږ د ابوتان او تناشنا خبره کوي او ته بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون و دس واغه سو کوي ټوپک د چاپوږي چې چا سره ټوپک د زغه کوي نو تبرګي خدای دې مشر بابا په وګه کې پروت دی دا خدای دې وګه کې په الزامي رد پکاو دروغ نه وي پیغمبران دروغ نه وای یو الزامی را دیکھاو ویم تبرگی دا آگا پوگا کے پروت تے نو دینا تپوسو کیا کہنا چے دا جوڑ غصہ شوی او دا مشر بابا او طول بچی وحلی دی او تبرم وسر پروت تے نو فاسألوهم ان کانو ینتقون که خبر کئی نو تپوستیو کہ البرتوی چے موچا وجلی یو بلتیو قتل جدا دی خبر جواب کو مگنشو کولے واقعی دیلا بس جواب ورکے کوم وایو چې نه مشر خوال نشي کوله چې وال نشي کوله خوارشه بیا د دې عبادت ولې کوي
که مونږ دا وایو چې نه د کشران خبرې نشي کولی او ځان هم نشي بچ کولی خو ابراهیم ګټي بیا به چې تاسو ردي عبادت ولې کوئ خیر ملامت شو خبرې نشوې کولی خو فیصله دی وکړه چې ابراهیم علیه السلام له یو سزا ورکو او داسې سزا ورکو چې په مخ د ځمکه به داسې سزا چاني موندلې نو اورې بلکه او خلق وی مونږ د خپل خدایانو انتقام الو ځکه ابراهیم زمون خدایان وهلې دي نو ارچا بګېړې خشاک راوړو پکې به غورځو او خو بادشاہي وا نمرود اډرو کو فوجانو پولیس تا دومره خشاکې جمع کو چې هغه ته اور ورته کو دومره تیز اورو چې مرغې په د پاسه پر نشو ابراهیم علیه السلام راوس او د اور ته ورغورځي اوس اور ته سنگ ورغورځي په دې سوچ نه دی چې دا اور ته مونږ ورغورځو نو دا خو چې مونږ دا خو دونه اور دی ګرم چې دې ته خو مونږ نږدې ورغورځو خو مونږ وته ورنږدې کېږو دې به سیک پکې مونږ ورغورځو نو مفسرینو لیکلي دي چې د انسان په شکل شیطان راغی نو هغه وته چلو هغه د دوزخ دغه لیدلي و باڼې چغلې هغه لیدلي و مچغلې نو هغه طریقه ورته وښوله یو ټال به وی جوړ کړي دی به په هغه ټال کښېنوي نو ټال له به جوټه ورکړي ښه مضبوط د اوسپنې ټال د پړي او د بل شي نه چې هغه سوځېږي نه نو چې جوټه ورکړي او دی اوچت شي نو دا سر د ټال به کولاو کې نو دی به ورغورځي پخوا به په دې سیزونو باندې خلکو جنگ کاو مکه مکرمه باندې چې کله حجاج ابن یوسف حمله وکړه په عبد الله ابن زبیر نو په طائف کې وته د طائف په غرونو کې وته دا شیزونه لګول د طائف غرونه سونه لري دا د هغې توپې وې نو دی ورته لګولو نو په هغې کې به یې کاڼي تړل او د هغې په ذریعه به یې هغه کاڼي راویشتل نو بیت الله پې ویشتي غټ غټ کاڼي هغه طریقې وښوله نو ابراهیم علیه السلام یې ورته وروړو ورونو چې کله یې ورته غورځوي یو ناشنا منظر دی چې دی هغه ټال هغه مچوغړه منجنیق ورته وایي عربۍ کې او هغه اوچتوي هغه نه اوچتېږي فرشتو نیولې او چې دا اور بل شو دی ورغورځي نو د اسمان فرشتو خدای ته چغې کړې یا الله په مخ د ځمکه دقه یو کس دی چې ستا نوم دی په سچا ستا وحدانیت دا یو کس دی چې مني ستا یووالي خدای ټول مشرکین دي یا الله د ده مدد وکړي او الله مونږ ته حکم وکړه چې مونږ یې مدد وکړو فرشتیم ګورې بغیر د خدای د حکم نه رب د سترګې څه نشي کولی یو ځل د جبریم علیه السلام نه حضور پاک تپوس وکړو وایي ته ډېر ولې نه راځئ ډېر راځه که نه چې ډېر ملاقات د سره کوم وایي وما نتنزل الا بامر ربک وایي مونږ بغیر د خدای د حکم نه نشو راتلی چې کله الله حکم وکړي مونږ به راځو او چې الله حکم نه کړي مونږ نشو راتلی د خدای د حکم نه رب ته سترګې مونږ څه نشو کولی نو د الله نه اجازت وغوښتې الله ته مونږ سره مدد وکړو مونږ له اجازت را چې مونږ لاړ شو د ابراهیم علیه السلام مدد ویل خدا سے نه هغه نه تپوس وکړې نو که هغه د نه مدد غوښته نو ورسره وکړو په ظاهري اسبابو په بنا نو یو فرشته راله د باران وی دا الله را لېږلي او ستا نه اجازت غواړم که ته حکم کې نو اوس به باران راولم او ریاض براولم او داسې باران به وکم چې دا اور به مړ کړم الله ته هېڅ ګرانه نه وی نه اما الیک فلا تا ته مې حاجت نشته ربي عالم بحالي زما رب زما په حال خبردار دی که د ابراهیم علیه السلام یقین دونه په الله مضبوط و ځکه خو الله وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین دکې د ماشوموالي نه هغه رشد او هدایت پروت په الله مضبوط کلک یقین او کلک ایمان بله فرشته راله کوم چې د طوفان او د زلو او د سیلې اختیار منه هم داسې اختیار نه دی الله ویو که نو کولی شي که الله نه کوي اختیار نه ورکوي نشي کولی
داسې اختیار نه دی لکه څنګه چې بادشاه وزیر له اختیار ورکړی دی د فرشتو داسې اختیارات نشته الله ورته ویو کنو بیا وکي او چې الله طاقت ورنکي بیا نشي کوي وی زر عالم خو الله وی تپوس ته وکا نو زبا اوس دا اور اوچت کمزول طوفان براولم او دا به د نمرودیانو او د وزیرانو په دې کورونو کې ورخور دام زبردست مسله سم انتقام ابراهیم علیه السلام ډېر خوشاله شو چې دا اور اوچت کدي خو ماسو زسو ظلم ټول قوم په اوسواله اجازه راکا وی نه زه اجازه نه درکوم وی غرزی دی وی اللہ زما پا حال خبردار دی بل چانا مدد نغوام یو فرشتہ برات دا ابراہیم علیہ السلام دی مشہور فرشتو تے انکار اس چی کلا غرزی فرشتو ٹال کلکونے ہو منجنیق مچوغڑا چی نپری دی شیطان بیا دا انسان پا شکل ناگیا غطا پتاوا وی ذرت یولار خیم غو کے نو ٹک بشی ویسا وی جنکی راولی سر تور سا نیمی بربندی او دلتے ادرویو گڑا پی شورو کے نو جنکی راوستے و سرونه والا سر تور کرد نو چه کم دیتا جنکی راشی او سر سر توری نو در رحمت فرشتی بیانا ٹنگی گی بیازی نو ٹال فرشتونی ولی وغلا زمارونو گوری جنکو تا پکاری زناناو تا چی سرونا سرطور نساد دیر خلق کوئی دا منکور کی برکت نشتا دا برکت خدا رحم دی دا خدا اللہ را طرف نیو احسان دی بند سرا او دا اللہ فرشتے خدا پاک را لیگی نو چی ارکل استا پکور کے لپٹا نشتا ستا پکور کے دا زناناو سر تور دے ستا پکور کے دا زناناو مریس بربند دا او ستا پکور کے زنانا نرے لباسا چی او دنیتی وجود کاری نو تا سوچو که دا خدای رحم بکم دے دا خدای غضب دا گوری ذہن کے واچے و دیر خلق مانا دا تا پوسونا کئی یہ رجی من خو خط نوکری کوں او تنخواہ اخلو روزے کے برکت نشتا پریشان ہے یہ رجی تجارت کوں او ډېری پیسې شکر دے رازی خو برکت نشتا سکون نشتا او پریشانی دا او ډیر خلق کارخانه‌دار راته وای ټلیفون کوي یاره جی مونږ خو الحمدلله پیسې ډیره ده خو د زړه سکون اطمینان نشتا او کله یو پریشانی کله بلا نو زم ګورا ډاکټر نه چې کلم علاج کینو پرهیز به سره کې دا قانون دی کته یو ډاکټر لاله او تر شوګر بیمار هغه د لګولې درکې خو ډاکټر د توي ګوره د خواګونه پرهیز وکړه او ته ګولې خوره او د خواګونه پرهیز نه کې او خو خواګه چې اسکه او شربتونه او جوسونه تعالی دارو فایده نه درکې یا ډاکټر تا توي دا د بلډ پريشر ګولې د اخرا دې سره بستا بلډ پريشر کنټرولي او ته د مالګې نه او د غوړو نه پرهیز نه کې خړې را مالګه خوري تعالی فایده نه درکې نو دارو سره پرهیز ډیر زیات ضروری دی رونو باندې د ډېرو ټیم کور تلاوت کوي جی تلاوت هم کو جی منز کوا جی منظم کو نو ګوره ته رزقم غټې د حالات ته نوکرین کې ته کارخانه دمشتا تجارت دمشتا ته کور خپل منظم کې تلاوت هم کې بیام برکت نشتا بیام سکون نشتا بیام ټینشن دی ولې پرهیز وسره نشتا پرهیز وکې پرهیز سره کور د ګنا نه بچ کا کنه او غټه ګناه ده چې زمون زنانه نن بے ستر دي زمون زنانه نن ټټ پر دو ګناه چي زنانه په پتلونونو کې ګرځي ټټ پتلونه چي لاندې خپې او د خپې ټیک د پټې خودي خو ساخت ښکاری انریواله او غټواله د وجود نریواله غټواله ښکاری سرونه سرتوري او ډیرو کورونو کې الله دې اوساتي مونږه کٹ لستونو والا کمیسونو کی جنکے گئے او بیا بار کے مارکیٹ تا دی او بازار تا دی نو جنکو پزان نخری کری زانی نیم بربند کری نو پریزو نشو نو برکت پریز کی نشتا پریزو نشو نو دا خدای رحم نشتا پریزو نشو نو اطمینان و سکون نشتا گورا دا من سر جمدی مثال دے کر نو جنکه چې سنگران وستلی او سرونه سرتور شو او لا په ګډام شوی نو فرشتو ټال پرې خاو ده نو ابراهیم علیه السلام چت کو او د اور میاسته ور شغال کو او د اسمان فرشتو الله ته چغې
ګوره سخت تکلیف شو سخت تکلیف صبر یو الله ته ځان سپارلی بس ټیک ده الله چې په څه خوشحالي زه خوشحاله الله زما په دې اور سوځېدو خوشحاله دی زه خوشحاله نه غواړم د مخلوق نه مدد چغې کړې د اسمان فرشتو الله ته یا الله دغه یو بنده دی چې ستا عبادت کوي الله دغه یو بنده دی چې ستا وحدانیت او د یووالي مني یا خدای ته مدد وکړي زما وروڼو الله چې څنګه مدد کولی چې دا بل څوک نشي کولی الله په خپلو حالاتو خبردار د اور په منځ کې ابراهیم علیه السلام ته چمنستان جوړ کړ د اور په منځ کې بعضې مفسرینو لیکلي دي باغچه جوړه کړه د اور په منځ کې ورته اوبه راوویستې د اور په منځ کې ورته چینه راوویسته او د اور په منځ کې ورته د میوې بوټي زرغون کړل او حضرت جبریل علیه السلام لاس ونیو او کلکې ونیو او ښه اطمینان سره د اور په منځ کې په قالین باندې او د اور په منځ کې په چمنستان او په باغچه کې کښېنه الله کولی شي که نه شي کولی قرآن کې الله فرمایي قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا ابراهیم یخشا بردن یخ لیکن اسنا دومره یخ شي چې د یخنۍ تکلیف ورنه کوي لکه د واورې غوندې سلاما معنا معتدل یخوالی خو معتدل څه معنا چې نه ډېر یخي او نه ډېر ګرمي دې پکې خوشحاله ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا قرآن شریف کې الله فرمایي او زمونږ دا طالبان پیږي دی وی دا عسر معرفه معاد شوی ثانیا معرفه نوې دا ثانی عین اولاد او یسر نکره معاد شوی ثانیا نکره ثانی غیر اولاد اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فان العسر بین یسرین اذا فکرته ففرح تکلیف چې یو راشي خوشحالي به خدای ډبل راوړي ازمایش یو راشي خو چې ته په ازمایش کې په الله مضبوط اعتماد وساتې او فریادونه مخلوق ته نه کې وی الله ته زما په حال خبردار او عقیده ولري چې خدای تکلیف راوستونکي دی لرکونکي دی که ته تکلیف راولې بل څوک نشي لرکولی او چې دې لرکې څوک رکاوټ نشي جوړېدی دا عقیده وساته او په الله دا عقیده وساته حجاج ابن یوسف یو ځل ډېر ظالم بادشاه او یا زره کسانې هغه وجلي دي چې کومې تړلې دي او دلې مخکې راوستې نو 70,000 هغه وجلي چې مخامخ ته او په جنګونو کې ور دنیا خلک وجلي ظالم بادشاه ټیک ده څه بعضې دیني کارونه هم کړي دي پوره ظالم بادشاه عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنہ دے صحابی چې د حضور پاک ډیر نږدې د ترور د پیغمبر علیه السلام د ترور د زوی زوی حضرت زبیر او د بیبي عایشې خوری او شهید یې کو ډیر ظلم یې ورسره وکړو د شهادت نه پسې بوت او د مکې مکرمې نه بارې په لرګي وتړو او ویزان دې کړو چې د هغه غوښې د مارغان وخوري یو صحابي دی اگه صحابی دی چې د مدینه منورې د حضور پاک د هجرت نه پس لومبې دی پیدا شوی او چې لومبې کله دی پیدا شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پیجند اخیمه کې دی راوه نو دغه ته وایي تپوس یې وکوي لکه چې د اسما زوی پیدا شوي اسما د حضور پاک خینې وه نو لومبې ګوټي والا حضور پاک ورکړ کجوره خپل کې ونی او چوپلا او د عبد الله ابن زبیر په خپل کې والا او عبد الله ابن زبیر د لومبه د عبد الله ابن زبیر خېټه ته د رسول الله مبارک لاړې د نشوي هغه صحابي شهید او څنګه شهید کو پس ډېر بے درد او بیا ول لاش په لرګي وې ځان کو او لاش وې ځان کې مارغان به د غوخه خوري او مور بی اسماء د حضور پاک خینه وا د عائشې بی خور هغه له پیغور ورکړي دومره ظالم بادشاہ فلکونو خلق وجری سعید ابن جبیر تابعی دی هغه سره ډېر ظلم کړي نو مور ته یو ځل مور ما سره به الله د قیامت پر ورسکه عجیب خبره نو مور ته بچي کله ګناه خبره شو او د ظلم خبره شو نو خو مضبوطه سزا به درکړي بچي ظلمونه ډېر کړي یو خدای رحم جدا خو که خبره د قانون شو او خبره د جرم شو
نو تا ډېر ظلمونه او جرمونه کړي دي الله به درله ډېره مضبوطه سزا درکوي بچی نو دې مور ته څه وایي وی مورې هسې که د قیامت په ورځ تا ته خدای انصاف پرېږدي چې ته فیصله وکړه ته به ما سره څه کوې دې خبرې د غوږ کېږدي که الله خپله فیصله زما متعلق تاله درکړي چې زه د حجاج متعلق حجاج ابن یوسف متعلق ته فیصله وکړه او تاله اختیار درکړي چې ته د ما متعلق فیصله وکړه نو ته به ما سره څه کوې مور ورته چپ شوه وی بچې وی زما خو زوی یې که نه زه به دې معاف کړم زه دې دوزخ ته نه غورځوم زما خو زوی که الله دله فیصله کوي نو ظلمونه جرمونه ډېر دي دوزخ ته دې غورځوي خو که ما ته وي ته فیصله وکړه نو زما خو زوی یې زما خو دوزخ ته نه ړکېږي زه به دې دوزخ ته نه غورځوم جنت ته به دې لېږم وی مور یې ومې ګټله وی بچې څنګه دې وګټله وی الله پاک په خپلو بندګانو د اویو میندو نه رحم زیات دی د چا نه زیات دی د اویو میندو نه نو چې ته مې نه غورځې نو الله اویا چنده زیات رحم لري الله به مې بیا څنګه وغورځوي دوه څیزونه به کې ساتی یو رحم رجا د الله نه به امید لرو چې الله موږ مسلمانان پیدا کړي الحمدلله مونږ په ژبه کلمه دا درود شریف نو انشاءالله الله به رحم کوي لیکن بل خوا به مونږ خپلو جرایمو ته هم ګورو او خپلو ګناهونو ته به هم ګورو نو یره به هم کوو چې الله مو راونه نیسي الله خپل قهر سره ګناه ته زمونږ نظر ونه کړي رحم هم زیات دی غضب هم ګوره ډېر زیات دی نو حضرت ابراهیم علیہ السلام په الله دقه سوچ او فکر دی چې الله زه ستا بنده یم او که د ما نمرود سره جنګ د ستا دپاره دی نو الله والا بدل ورکړه که ورې نه کول څنګه بدل خدای ورکړه په اور کې والا الله جبریل علیہ السلام ملګری کړ په اور کې ورته الله په اور کې د یخو بوچي نه راوایستله په اور کې چمنستان په اور کې اوبه په اور کې میوې دا والا رب العالمین ورکړي اور څوک څلوېښت ورځې یادوي څوک کم و بیش اختلاف شته چې مړ شو ابراهیم علیه السلام ته روغ راوړل د نمرود ډېر هوښیار و پیش دا لکه نور ما ته په دې عراق کې پاتې کېږي بابل علاقه کې نو اوس به خلک وایي چې دا لږ په حقه دی خلک یې ملګري کېږي او که زه بله سزا ورکوم نشم ورکولی دا لږ بل شانه لږ دی وی زما د وطن نه وځه یو ازمایش پې د اور راغې خدای حضرت ابراهیم علیه السلام له بدل ورکړ بدل مله الله ورکړ دویم ازمایش پې راغې وی ځه زما د وطن نه وځه نو د دریو کسانو قافله روانه شوه یو ابراهیم علیه السلام یو بیبي و حضرت ساره د تره لور هم وه او بیبي یې مودا پې اصلي ایمان هم راوړلی او یو یې د تره زوی و حضرت لوط علیه السلام وروستو الله پیغمبري ورکړې دغې وخت کې لا پیغمبري نه وه میلاو د دریو کسو قافله د عراق نه روانه شوه دا ډېر اوږد مزل دی د عراق نه ځي او دا چې کله د مصر مضافاتو کې تېرېږي شام ته ځي او د الله په حکم ځي الله ور سره مدد کوي نو شام کې یو ظالم په مصر کې یو ظالم بادشاه مصر او شام یو بل ته نږدې نږدې تللی مصر بحر قلزم نه چې سړی وادي تیح ته ور ووړي نو بیا ما خو نه لیدل خو خلکو نه مې واورېدل چې بیا د شام او د ټوله علاقې ته به یې پخوا شام وي اوس دا چې کوم سوریه دي دا نه دا فلسطین اسرائیل اردن سوریا دا ټول شام دې ټولو ته به شام وي نو دا اسرائیل او د فلسطین رڼاګانې مصر کې بیا ښکاري بونډري ده مثلا نو شام ته روان دی نو د مصر یو بادشاه زناکار هغه خپل پولیس والا په لارو کې خواره کړي او چې چا سره ښکلې جینۍ وي اماله راوالی په قافله کې نو که چرته رور وسره نو رور یې مه وجنئ او که خاوند وسره خاوند یې مړ کړي ځکه خاوند دا برداشت نشي کولی چې زما ښځې سره بل څوک ګناه وکړي او رور خو به وایي چې زه یاره خو بس دا خور مې ده چاله به مې په نکاح ورکوله زه بس دا بادشاه د خپل ښه خو نه ده خو لکه هغسې زړه به یې درد ونه کړي کارنده و د مصر بادشاه ته وایي چې یو سړی دی مونږ ته معلومات هم واخېستل ابراهیم یې نه
د بابل عراق نه روان دي شام ته ډېره خشته ښځه راوستله تپوس یې وکړې راغلل وایي دا دې څه ده ابراهیم علیه السلام حضرت سارې ته وایي یو خبره درته کوم ته خو زما ښځه بې شکه خو ګورې په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یم او مسلمان سړی او ښځه رور او خور نو ته زما خور یې مې ښځه په شریعت کې مې ښځه خو د اسلام او د ایمان په دنیا مسلمانان ټول انما المؤمنون اخوة مسلمانان سړي رونه دي مسلمان سړی او ښځه خویندې نو ما دې کارنده او ته ویلي چې دا د ما خور ده ګورې ما دروغجن نه کړي اسلامي خور مې کړه مطلب دا چې زه د مرګه بچ وي ډېره ښه هغې دې تپوس وکړه دا دې څه دی ویې ورور مې بویه ته د مصر بادشاه ده ابراهیم علیه السلام دلته الله ته کېناسته او الله ته یې لاس اوچت دا ډېر سخت ازمایش دی ډېر ګران دی الله یې داسې ازمایش نه ته څوک وساتي چې ښځه ته یو سړي بوځي او بدعملی لی دې بوځي ډېر ګران کار او بیا پیغمبر ابراهیم پیغمبر او بیا هغه ابراهیم اوهو چې الله ته څونه مقرب او په دغه مخ د ځمکه کې دقه یو مسلمان دی یو یې ښځه ده او یو لوط علیه السلام نو الله ته ګوره وروڼو چې څه پریشاني راشي رجوع به چا ته کوو الله ته اللہ تعالیٰ سوچتا ہے نو تکلیف ختمون کے اللہ دے اللہ تے اللہ سوچتا اور اللہ تے جڑا جوڑا کہ یا اللہ دا بسکے گی کہ دا بی بی ورطا بوتلا اقصہ اگدہ دا خوزا مختصر اغفل مقاصد تے اخلام نو دا مصر بادشاہ کہ دے تبلا سوڑو نو پالج با وہ پرے با ما ماف کا خواہ تاکہ سو چل دے سنے کا خواہ دے بیا بلاستن درونو نو چی دے با ماف کا جوڑ بشو نو بیا پاغا خپل هوس او خواهش به غلبه وکړه دی له بیا لا سوړو بیا به خپل خو د فالج به و پرې به درې ځله دا چل ګوتې مولا یې ونه اخره کې ساري توي دا سکانو بس خلکو توي دا مراله سو کروستي دي دا بوز خپل خاون نه خاون دې سوک دي وې دا ما خاون ابراهيم دي نیک سړی د خدای پیغمبر او دما خاون دا بابل دیر نو دا بادشاہ دا دوی نسبی مو بس اب پویشو نو ولی حاجرہ ورکلا سو کوئی دا بادشاہ لورو سو کوئی وین دے وی ہاں دا واخلا او دا وزان سر بوزا دا بستا خدمت کے بی بی سارا چرا لے ابراہیم علیہ السلام دا نو دا غریب املا چاہی دا کزا خاون تاویم چی مالا دی بادشاہ گوتے ندی رونے خو بیا بمیم دا خاون پڑے که سنا سوا سوسائی وی بچی دا تاسی زمان دڑا دا پارا زمان لخلا پنش اللہ سے نظام کئی علت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سوچت کردی دی دا اللہ نگوختنا کئی چراغی نو دا ورطوئی چرالا وی اللہ پاک کبت الظالم آغا ظالم خود ذلیل کخا ابراہیم دا آغا گوت اماتا ندی رسیدنی او اخدمنی حاجر او مال خدمت دا حاجران آکڑی دا خاون ابراہیم علیہ السلام توی سارے زما تسلیم راولا خوا ما تا اللہ پاک دا منظر دا سے خولک دا شیشینا چی سوک دن یو سوک باری و ارس وینی ما پخپل استرگو اصلی دلی دی زما ظلم مطمئن دی ورہ انما العسر یسرا اللہ پاک دا تکلیف سرا بیا سیانتی پیدا کلا بادشاہ مالم ورکو بلکہ بعض مفسرین ایک گڑی چیلے مونا ورکلی او پلا لور یا وینزے والا دا خدمت دا پارا ورکلا سچلو کو قربانی صبر او دا صبر بس اللہ نا مدد غفتو اللہ سانتیا راوستا لان شام چی شام تلار دا بی بی حاجرے و دا بی بی سارے بیو بالسرا دا بنو خام خایو بالسرا روانے رہنے عربے کے دی بنی تا ذرہ وی پندوات سارا او ذرہ و تذکوئی یو بل سر خام خواہ ضرر یو بل ترسی او یو بل سر جنگ جگاڑے کے دا آسان کار نہیں دو خودو تا ٹنگی دل آسان کار نہیں اسم دی پالوان سڑی متنشی ٹنگی میں دو خودو دیر خلق و پدی تمہیں جذب دوے مخذو کم مزیب میں مزینی بیا مصیبتی بیا شپا پاندرم پائی نبرکو دی دیش نلان دی مراد دیش اکثر بیا او کور ولا ځان لکی د یو دروازه یو خوا د بل خوا نو دی بار اکثر په کرسی ناست
د دواړو کورونو څوکۍ کوي د چا ځان خو به باټي پلاټي برنس ثابتوي که نه نور یو کور کې هم ځای نه بهر کیف نور په شریعت کې خو څلور ښځې جایز دی خو هغه چا دپاره چې د ښځو سره انصاف کولی شي انصاف کولی شي دوهم کولی شي دریم کولی شي او څلور هم کولی شي خیر ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي یو بل سره جګړه اختلاف دومره راغی چې حضرت سارې حضرت هاجرې ته قسم وخوړه چې زه تا سره یو ځای نه اوسم دا معنا بیا لګي او دغه وخت کې خدای پاک بیبي هاجرې له یو ماشوم بچی ورکړ د اسماعیل علیه السلام په شکل دا اوس لوی ازمایش په ابراهیم علیه السلام راغی یا خدای وسوک او حضرت سارې سره هم د زړه مینه وترلورې مو او بل هغې غټه قرباني ورکړې هم نشي خفه کول دا نه چې دا کشره مې ډېره خوښه ده او مشره مې نه ده خوښه نه نه هغې غټه قرباني ورکړې ده څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل وطن الله دپاره پرېښو هغې هم پرېښو څنګه ابراهیم علیه السلام خپل مور پلار او نسب او قوم د الله دپاره پرېښو دغه رنګې حضرت سارې خپل مور پلار او خپل قوم د الله دپاره پرېښو څنګه ابراهیم علیه السلام د عراق نه شام ته هجرت وکړو دقسې ورسره حضرت سارې هم هجرت کړی غټې قربانۍ ورکړې دي نو ابراهیم علیه السلام هم نه خفه شي نو الله سره مشوره وکړه ګوره پیغمبر خو ډایرک الله سره مشوره کوي او موږ چې داسې حالت راشي موږ به څه کوو موږ به الله سره مشوره کوو نو د الله د مشورې طریقه استخاره ده موږ به استخاره وکړو نو الله به راته لاره کوله وکړي نو ابراهیم علیه السلام الله سره مشوره وکړه نو الله سخت ازمایش پرې راوسته وی ټیک ده د هاجره ونیسه سره د بچي زه د رهنمایي کوم د فرشتې په ذریعه دا روانه کړه یو طرف ته یې بوځه ځان سره یې بتکي کې اوبه واغېستې او لږ غوندې ستوان او چې څه خوراک و ځان سره یې هغه واغېست او دا هاجره او ماشوم بچی اسماعیل چې لا د مور پی خوري دقه یو بچی یې دی نه لور شته او نه بل زوی شته او خشته ښکلې خوبصورته ماشوم او د ابراهیم علیه السلام عمر دی وخت تقریبا 100 کاله دی کم و بیش هسې تاسو نه تپوس کوم چې پیغله ښځه دی او ماشوم د له خدای په 100 کاله کې درکړي او هلک یو ښکلې خشته ماشومې خشته ښکلې ماشوم او بیا د الله له طرف نه حکم وشي چې دا بوځه او کم ځای ته یې بوځه مکې مکرمې ته یې راوسته چې د شام او د مکې مکرمې په منځ کې د میاشتو مزل ټیک د هغې ته به الله سانه کړي هغې سره فرشته وه لاره یې ورته وښوله خو بیا هم ډېر مزل دی نو په زړه به څه تېرېږي لیکن ابراهیم علیه السلام الله ته دام نه وي چې الله دا دونه لرې مې ولې بوځئ هغه زمانه کې خو دومره دنیا نه وه که د بیبي هاجرې نه یو فرلنګ یو میل هم لرې دیره کړې وه نو اتې نه خبرېده لیکن د الله حکم دی ابراهیم ته وایي بوځه یو داسې ځای ته یې بوځم چې هلته خپل کور به پته و په دې ماشوم آباد و ډېره ښه ده دې ته په الله ایمان ووایي ایمان دې ته وایي چې الله څه وایي الله مانم دا کار وکړه ښه منم دا کار وکړه ښه منم د معشوق او د عاشق ته وګوره کنه چې معشوق عاشق ته وایي په دې انوار ودرېږه او عاشق ته وایي ولې ودرېږم څپېړې ته ګوره بیا مینه یو سره یو جنۍ په لار روانه و ډېره خشته وه یو هلک ورپسې و هغه هلک ورپسې دی دا جنۍ ورته وګورې هلکه څه کوې چې دا په دې کوڅه ځم ته راپسې په دې لاره ځم ما نه پرېږدې درې په مخه کړې م خوار شې پردو جنکو پسې دی هغه هلک نیغ را روان دی جنۍ ورته ودرېد دی لکه ته ما پسې ولې راځې شرمېږې نه نو هلک ودې ته مې ډېره خوښه یې ستا دا رنګ مې خوښ دی مخ مې دې خوښ دی لاسونه مې دې خوښ دی ستا دا وجود مې خوښ دی ډېره زیاته مې خوښه یې چې ته کوم خوا ځې درپسې دا جنۍ ورته وایي زه دې خوښه یم وی رښتیا وې وی ډېره زیاته مې خوښه یم وی شاته مې هغه د خور را روانه ده زما نه زیاته خشته ده زما نه زیاته ښکلې ده په قدم زما نه زیاته خشته ده هغه د شاته را روانه ده نو د زر مخ هغې پسې ور وواړو چې واقعي خور به یې د دې نه زیاته خشته
اخور به دې نه زیاته مزیدار چې مخې خوا ورواړو خو سلو خورې نه وه هسې قصد یې ورته وي چې مخې ورواړو بس دې جینۍ کېړه وویسته او ښه مضبوط یې او څو شلقه ووه ای د سپي زویه ای د خر زویه ای دروغجنه که زه دې خوښه وې اخوا دې مخ ولې واړه که ما سره دې مینه وې اخوا دې ولې وکتل خو چې ما وې خور زیاته ښکلې پرېښودم هغې ته دې مخ ورواړه خور مې ډېره ښایسته ده زه دې پرېښوم هلته دې شیش ور برابر که چې به زما نه زیات ای د خر بچیه ښې مضبوط یو څو شړقه ووه دا کې عشق نشته مینه نشته که وې که ما درته وې چې ډېره ښایسته م ده نو تا به مخ ناړو چې نه ستا نه زیاته ښایسته بل څوک نشته دقه رنګې زمونږ که الله سره مینې مونږ به د الله نه مخ بل طرف ته نه اړو مونږ به الله ته توجه مینه دې ته وایي بیا به دا نه وي چې دا ولې او دا ولې او دا ولې او دا ولې لکه ما اختر کې م درته وویل جمعه کې مې م درته وویل چې نن ډېر خلک وایي دا قربانۍ ولې دا خو بلا څاروي لال شو او بلا پیسې لاړې او دا غریبو له ورکول پکار دا چې څوک د الله او د رسول په خبره ایمان لري دا ټکې به نه وي دا به نه وایي چې د بیت الله له ولې ځم دا پیسې غریبو له ولې نه ورکوم نه بس الله وایي زه ځم دا یو سړی مړ دی اوس زمونږ د دې علاقې نوم یې درته نه اله حج ته تللی و زه به له مبارکۍ له لاړم ډېر لوی داسې خبرې به یې کولې چې مولیانو غریبانان به یې چېړل چا به ورسره دویمه ویلې هم نه شوه ځانې دا یو ډېر افلاطون یې ځان ګڼه حج نه راغی نو زه به له مبارکۍ له لاړم نو ما ورته ویل څنګه چل دی حاجي صاحب طوافونه ما ورته ویل ما خو سم چلو کو وی داسې طوافونه او حجر اسود مې ښکل کو بیت الله ته ورته غاړه ودم پیړو داسې کړی چاله مې شکر دی الله دې قبول کړي خدا موقره ته څنګه میلاو شوه وی خلک لاړل عرفات ته او مزدلفې ته وی مې چې زه په بیابانونو په شاړو سکو بس ورلم او بیت الله خالی پروتو او ورته غاړه وتم او حجر اسود مې ښکلو داسې طوافونه مې وکړل په دا څو ورځې کې که نه چې سم مې چې زه به بله ورځ به لاړ شم دغه شاړې ته د شاړه کې سپم زه په مزدلفه کې سپم شپه ورځې نښتې وم هاي هاي معده لاړې غرق شوې حج دې اړو شوی نه دی نو د خدای کور قیمت یې وکړه عرفات مې په دغه ورځ عرفات قیمت دی په دغه ورځ مزدلفه قیمت دی الحج عرفه رسول الله مبارک فرمایي چې عرفې ته پر ورځ عرفات ته لاړل حج دې ونه شو دا غرق شوی د عالم اسې لاړې او اسې راغلې دین کې به عقل نه چلے چې الله سوي هغه څه به کوي او په دې فلسفه باندې ان شاء الله آینده جمعه پوهې کم چې ولې صفا مروه میاس کې مونږ منډې وو اولې مونږ مزدلفه ته منډه وو شپې لزو اولې مونږ عرفات ته ځو اولې مونږ دا جمرات د شیطانان اولو وخت کم دی آینده جمعه کې به تاسو په دې پوهې کم ان شاء الله بس دا ابراهیم دا ما واقع قصې درته نه کوم چې تاسو مچولو په مقصدم پوهیو چې ابراهیم علیه السلام داسې عاشق دی داسې او په الله دا یقین دی چې دویمه نه وي چې الله وي دا کوه اسلام نوم د دې اسلام څه ته وایي استسلام انقیاد تابعداري اسلام خپله معنا ده انقیاد استسلام تابعداري چې الله وي داسې کوه خال داسې مه کوه خال ولی بنوی چې ولی تا ته پلار وی ورشه دا کار وکړه او ته ولی مضبوطه سپېړه به درنه وباسي چې زما خبره کې دی ولی 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 وکړه ولی پکې نشته ما اړر دی ورشه شابه وکړه نو چې الله مهربانه بادشاه دی او پارسه خبردار دی او علم د الله محیط دی په ټوله مخلوق او الله وی داسې وکړه الله حکم کې به دویمه بیا نه کوي ولی بني وی بول هغه بیبي راوسته سره د هغه ماشوم بچی موجوده چې کوم دی بیت الله دی داروان شریف صرف بنیادونه پاتې مې دلته پرېښه مزد اوهو دا ډېره ګرانه ده دا اسانه خبره نه ده دې نه پس چې څه خبرې انشاءالله آینده جمعه به درته دو مقصده به زما یو په ابراهیم علیه السلام کې مې قربانۍ ورکړې دي او دویم بیا هغه صبر کړی دی او د هغه صبر ولا الله په دنیا کې یو ډېره بهترینه میوه ورکړې دقه رنګې موږ هم د الله د دین دپاره قرباني ورکوو دا قرباني یوازې د ګډ چیني نه دا موږ ورکړه موږ به دا قرباني ورکوو د الله دپاره چې موږ به د ګناهونو نه هم توبه وباسو ګناه به هم قربان کوو
ګناه به هم ذبح کوو د هغې نه به هم ځان ساتو او نورې د دین چې کومې قربانۍ دي مونږ به هغه هم ورکوو او مونږ به صبر هم کوو او مونږ به الله نه امید هم ساتو چې الله به مونږ له په دې د دواړو جهانو اجر راکړي که خیر انشاءالله العزیز. الله څو خبرې مې تاسو خدمت کې عرض کړې او نور به انشاءالله العزیز د دې متعلق څه خبرې آینده جمعه کې بیان کړو. دعا وکړئ الله ته زموږ د دواړو جهانو خیر او برکات نصیب کړي او د دواړو جهانو د شرونو او د فتنو او د آفتونو نه رب العالمین په امن او امان کې وساتي. څوک چې بیماران دي دعا وکړي چې الله ولا روغ صحتونه ورکړي. چاته څه پریشانۍ دي الله پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي. زما یو ډېر قریبي دوست دی انګو د طرف هغې تشریف راوړلی دی او حاجي شفیع الرحمن صاحب هغه سره نور ملګري دي هغې ته هم دعا وکړئ چې الله پاک ورله ډېر خیرونه او عافیتونه او برکات ورکړي. اهلیه محترمې بیماره دعا ورته وکړئ چې الله ورله شفا ورکړي. او باید زموږ نور دوستان هم دي هغې هم ټیلیفونونه کړي دي. بیګام زما یو دوست سره قطر نه ټیلیفون کړی دی مور یې ناجوړه ده او ډېره سخت حالت کې ده هغه دپاره هم دعا وکړئ چې الله تعالی یې مور له روغ صحت ورکړي او الله ورله شفا ورکړي. او بعضې دوستان د بهر ملکونو دا مسافر ډېر رابطې کوي او زما ډېر زړه پرې دردېږي په دې مسافرونو. دا ګوره ټول اختر خپل کور کې خوند کوي او دې مسافرو بار اخترونه وکړه. ډېر ګران کار دی اختر. زموږ چې کله اختر باري هغه په حرمینو کې موږ ورته خوشحاله یو. خو یو ځل یو ملګري ما ته وایي په مکه مکرمه کې وایي ما سره به د اختر نن دی نو ما یې لکه بس مونږ پرېږده دلته کې وایي نه وایي د کور ماحول دله جوړو. نو ما ورته د کور ماحول جوړی نو بیا به یو کار وکړې مې دا چل به وکړي چې سار به پراټه پخوي. پراټه څه شی دی خو مې کور خلک پراټه خوري او مې روجې به پخې کړې ځکه سار د رکوټ اختر پر ورځ خلک روجې خوري. نو دا معمولي شی دی خو بنده ته د کور هغه ماحول یادېږي. نو دا مسافر غریبانان چې دي دا ټول بار دی. نو رشید خان نوم یې دی دا قطر کې داسې نور زموږ دوستان دی حاجي عبدالرحمن صاحب دی په دوبۍ کې دی الفوزي صاحب داسې نور ملګري دي. دعا ټولو ته وکړئ چې الله د خیر او د برکت او د عافیت زندګي نصیبه کړي. په امریکا کې په لندن کې ډېر دوستان دي ډېر زنانه دي او هغې دعاګانو درخواستونه کوي الله یې دعاګانې قبولې کړي او دغه مسافرو د الله د سفر زندګي اسانه کړي. او یا الله چې څومره دوستان نن د لرې لرې ځای نه دلته میلمانه راغلي دي د اختر مبارکوله راغلي دي الله په یو یو قدم اجر ورکړي. الله د ټول اختر مبارک کړي. الله د اختر د خوشحالۍ په موږ بار بار راوستلی. الله د اختر په موږ اخیري مکې بار بار راوستلی. په موږ په بچو باندې پرونو خویندو د هغې په اولاد یې بار بار راوستلی او د اختر خوشحالي زموږ نصیب کړي. او اصل کې زموږ اخترونه دا د آخرت خوشحالي ده. ګوره د رکوټ اختر زموږ خوشحالي د روجو ده او دا د قربانو تکبیراتو ده. نو خدای دې په عبادت باندې قبوله کړي. یا الله چاته څه پریشانۍ دي په کورونو کې یا په وجودونو کې یا په اولاد کې پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي. یا الله چاته څه رنځونه دي بیمارۍ دي په روغ صحت یې بدل کړي. زموږ یو دوست په اسلام آباد کې هغه نواز خان د هغه ملګری دی حکیم حاجي صاحب زمونږ هم د دې بونیر دی او خاص دوست هم دی د هغه رور په هسپتال کې دی. دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي الله وله روغ صحت ورکړي الله ته شفا ورکړي روغ صحت ورکړي. نواز خان حاجي صاحب حکیم حاجي صاحب د ټولو الله خیر او برکت عافیت نصیب کړي. او الله دا چې څومره ملګري دلته راغلي دي که د چا په کورونو کې بیماران دي روغ صحتونه ورکړي. که څوک بې اولاد یې الله اولاد وله ورکړي. که د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي. خدای که څوک مالی پریشانی کوي پریشانی په خوشحالو بدله کړي. خدای چاته څه ټینشن دی په خوشحالو بدله کړي. خدای زموږ د ټولو قربانۍ او تکبیرات تشریق قبول کړي. الله زموږ دا عبادتونه قبول کړي. او خدای پاکه چې څومره میلمانه د لرې لرې ځای نه راځي په یو یو قدم ولا اجر ورکړي. الله زموږ د جومات کې د مدرسه کې چې چا څه تعاون کړی د هغې اجرونه او په دواړه جهانه ورکړي. اوس هم یو ملګری د پانځو نه راغلی و د سال ثواب په سلسله کې 11,000 روپۍ سیمټ ولا راکړلې. الله یې هغې هم د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي. خدای ته زموږ نه راضي شي. زمارونو دنیا خواصې تېره ده لاړ ابراهیم علیه السلام لاړ ټول لاړل مونږ هم دغسې دنیا تېره ده. دعا کوئ چې خدای ما خیر ښه کړي. الله هم د قبر د عذاب نه وساتي. الله هم د دنکدن د سختو نه وساتي. او الله دې زموږ دا مونږ خو الله ډېر خوشحاله کړو که په دې خو پوهېږئ که نه تاسو الله نه خوشحاله یې که نه مونږ ډېر خوشحاله مونږ الله ډېر خوشحاله کړي یو. مونږ له عزت مونږ له بچي را کړي دي مونږ له ژوند را کړی دی مونږ له هر څه را کړي دي. خو الله دې زموږ نه اوس خوشحاله شي. الله دې زموږ نه خوشحاله شي. مونږ نه د الله هغه عمل والي چې په کوم عمل الله خوشحالي. خدای ته مونږ خوشحاله کړو نو مونږ له هم د هغې اعمالو توفیق را کړي چې ته زموږ نه خوشحاله شي.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.